السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یاره داسې کار دی چې صحابه والا سره هغه کار چالو دی چې سړی په خپل پټي کې جوار یا غنم وکري، ګاونډیان راشي درنه یوسي او ته وږی ناستې. زمونږ په صحابه کې بجلی جوړیږي او هغه بلې صوبې ته ځي، هلته خرج کېږي، هلته بجلی نه ځي او موږ سره ورور 22 ګنټې کله کله پکې 24 ګنټې لوډ شیډینګ هم کېږي. او بیا زه خو مثال د هر سړي خپل سوچ دی که نه. زما دا سوچ دی چې زه د پی ټي آی د پارټای نه یم، زه د عمران خان سړی یم، زه د اسد کیسر یم، زه د شهرام خان ته چې کوم سړی پی ټي آی سره ولاړ دی زه هغه سره ولاړ یم. خو په دې موقع باندې چې دا کوم خلک راوترې په ګرمۍ کې ځان وجني، هغه که د هرې پارټای دی زما رور دی، زما د ثوابی دی، او په دې ګرمۍ کې ځان وجني او په وابډه ورځي او چوک باندې یو زما مثال که ما سره اختیار وي او زه په دې دغه کې شریک وي او زما چا منلې، زه به تلم ما به راسد کیسر کور بندو کور وینا به مو دا کړې وه چې زنانه دې سیټ ته چې موږ شیشې او بیټرۍ راکوزوو او جنریټر یې وموړو، ځکه چې اسد کیسر له خو موټ ورکړی دی، هغه له موټ د دې لپاره ورکړی دی چې هغه به زما د بجلۍ، زما د روډ او زما د صوابۍ به هغه ذمهواري. نو هغه پکې اوس وایي چې زه په سټیپا باندې سیر او تفریح ځای جوړوم. خدای دې غرق کړه سیر او تفریح ځای چې ته جوړی، نو په دې باندې بجلي ولې نه جوړی؟ دا دومره وخت تاسو 14 کاله وشو که 15 کاله تقریبا په دې صوبه کې، نو تاسو زمونږ بجلي په ځای باندې نه کړه. هغه که د نیشنل پارټۍ هغه کیسې خو شروع کړې، نیشنل پارټۍ به هم په سوچ باندې وټ اخیستو او تاسو هم هغه سوچ تر اوسه پورې رانړو. موږ له پکار دي وروره چې د شهرام خان دې ځای بند کړو، د اسد کیسر دې بند کړو، او راتلونکي الیکشن کې خو انشاءالله چې د دې څه امکان نشته، ځکه چې دا نه حاله نه دي نه هوله نه دي. خو زه دا کوم وروڼه چې زما راوتلي دی ته یو سلوټ کوم او یو جهان مننه کوم چې خدای دې کامیاب کړي او خدای پاک دې د دې په وجودونو باندې برکت کړي. دا دې زمونږ دپاره کوي، څوک دې ګرمۍ کې روزي او کم چې کور پراته دي نه یې ته وامه چې کټونه وشلوئ دلګانو.